بسم الله الرحمن الرحیم. موږ ته محترم سامعین کرام، موږ ته دوه سبق ویلي دي. په شروع کې موږ دا ویلي وو چې د صرف زده کړه زموږ د خپل تجربې مطابق 60% یا 50% پر بابو باندې موقوفه ده، د ابوابو پر زده کړه. او موږ وختي هم دا ویلي وو چې موږ په خپله مدرسه کې پر طالبانو باندې د 4-5 کاله د تجربې مطابق اول ابواب شروع کړو، تمام تر ابواب په دوی باندې حل کړو. د ثلاثي مجرد 6 ابواب دي، ثلاثي مزید دا نور ابواب دي، او د رباعي مجرد کرباعي مزید تمام تر ابواب، او له دې سره سره د مضاعف سیسونه ابواب دي. دا ټول ابواب موږ پر دې په طالبانو زده کړو. له هغه بعد بیا موږ د ارشاد الصرف مقدمه شروع کړو. نو موږ ته د بابو متعلق 2 سبق ویلي دي. هغه سبقو کې اسبابو کې موږ د ابوابو د زده کړې طریقه کار بیان کړی وو. نو نن سبق د اسم، د فعل، د حرف، د تعریف او د علاماتو متعلق وی. د اسم، فعل، حرف، تعریف په ارشاد الصرف کې په شروع کې دا لیکلي دي چې کلمات عرب برسه قسم است. کلمات خو خبرو ته وی، یعنی د عربو خبرې پر 3 قسم دي: اسم، فعل، حرف. اول د اسم تعریف بیا راته کوي چې اسم هغه کلمه ده چې هغه پر خپل معنا باندې خپل دلالت کوي او له درو زمانه پکې نه وي. فعل هغه کلمه ده چې پر خپل معنا باندې خپل دلالت کوي او له درو زمانو څخه زمانه پکې وي. او حرف هغه کلمه ده چې هغه پر خپل معنا باندې خپل دلالت نشي کولای، بلکې د خپل معنا ورکولو لپاره د بل چا محتاج وي. اوس دا چې پر خپل معنا باندې خپل دلالت کوي، د دې څه معنا ده؟ د دې معنا دا ده چې نفس له دا لفظ څخه د معنا مفهوم شي. دا کومه کلمه چې د که اسم یو که فعل وي چې دا کلمې څخه د معنا مفهومه کیږي. اوس مثال زیدون، له زیدون څخه دا زید چې پر کوم چا د کوم چا نوم دی، پر کوم چا صادق راځي، له دا زیدون له لفظ څخه خود به خود هغه معلومه شي، مزید د نورو شیانو ذکر کولو ضرورت نشته. دا غرنګه ضربه د دې معنا وهل کړي دي. اوس دا وهل کړي دي، دا د وهلو معنا له ضربه له لفظ خود به خود معلومه شوه. سات دغه کړي دي په ماضي معنا هم ورسره معلومه شوله. اوس دریم دغه حرف څه دی؟ حرف من اله ارسه چې ولیکې نو د حرف خپل معنا نه ورکوي. اوس دلته د حرف متعلق مثال موږ لیکو من اله. دا من او اله دا تر هغو پورې معنا نه ورکوي چې تا تر څو پورې له دې سره بل شی میلاو کړی نه. نو من کویتا اله کراته شي، نو بیا دغه من دا معنا ورکي چې له کوچي تر کراچي. نو حرف پر خپل معنا باندې اوس دا حرف دی، له خپل ځانه له دغه لفظ څخه دغه معنا نه مفهومه کیږي چې کومه معنا د دغه ده، بلکې دی د خپل معنا ورکولو کې و بل چاته محتاج دی چې هغه موږ ته وویلی چې کویټا موږ ورسره ملګري کړو. دا د اسم او د فعل د حرف تعریف دی. نو دا خو موږ ته تقریبا بار ویلي دي. موږ د صرف هغه بنیادي د اسم او د فعل چې کوم بنیادي علامات دي هغه علامات ویو. علامات، بعضې علامات داسې دي چې هغه بالکل د اسم یا د فعل له خواصو څخه وي چې دا تر اسم او تر فعل پورې خاصي، له اسم یا له فعل څخه علاوه بل ځای نه راځي. او اسم له دغو علاماتو کې له دغو علاماتو څخه د باندې نه دی. دغه خو د اسم د پاره په کتابونو کې علماو بېشمار ډېر دغه علامات بیان کړي دي. نو هغه علامات موږ پر هغه چم نه بیانو. د هغه وجه دا ده چې کله دغه سبق ډېر شي بیا له طالب زله پکې ورک شي. نو موږ هغه بنیادي علامات ذکر کوو چې هغه تقریبا و تمام تر علاماتو ته شامل دي. دا نور علامات یې څوک هم له دا څخه وتلي نه دي. په د کافیه او په هدایتونه او په دغو کتابو کې هم هغه بنیادي څو علامات د اسم ذکر شوي دي. په هغو کې د اسم په علاماتو کې یو الف لام دی. الحمد موږ مثال ورکړی دی.
د کلمې په شروع کې به الف لام راغلی. دویم علامت تنوین دی چې د کلمې په آخر کې راشي. زیدون کې دا دون دا نون تنوین راغلی دی. دریم علامت د اسم غدا دی چې تر ده له مخکې به حرف ندا راغلی. حرف ندا څلور دي، یا ایا ایا ای امزه مفتوحه. نو دا درې. څلورم ضاربان ضاربین، ضاربون ضاربین، یعنی تثنیه او جمع. نو الف نون یا ما قبل مفتوح نون دا د تثنیه علامت دی. واو نون یا ما قبل مکسور او نون دا د جمع علامت دی. جمع اکسا هم په دې کې شامل ده او جمع مؤنث سالم دا ټولې جمع په دې کې شامل دي. پنځم علامت دلته چې موږ بیانوو هغه الف مکسوره دی. د کلمې په آخر کې الف راشي لکه حبلا. او پنځم الف ممدوده دی لکه حمراء. نو دلته الف ممدوده ویل کېږي، له ده باندې امزه راغېږي نو پر ده باندې مد کول کېږي. پر دې ته الف مکسوره ویل کېږي، پر دې بنیاد باندې قصر کول کېږي، مد نه کول کېږي. غلام و زیدین دا مضاف دی. اسم علامت یو دا دی چې اسم و بلې کلمې ته مضاف. بل علامت افعل وزن دی لکه اضربو. دغه داسې علامات دي چې دا تقریبا دغه علامات طالب زکي د اسم تمام تر پیچانو دته وشو. تقریبا اکثر کلمې له دغو درو شیانو څخه الف لام دی یا تنوین دی یا اضافت دی، له دغو به خلاص نه وي. پاتې څو بعضې کلمې په هغه کې هغه تثنیه وي یا جمع وي یا حرف ندا پر داخله وي یا الف مکسوره په آخر کې وي یا الف ممدوده وي یا د افعالو پر وزن وي. دا کلیل دي. او دا نور چې کوم علامتونه چې موږ په شروع کې بیان کړل، الف لام دی، تنوین دی، اضافت دی، دا بیخي ډیر دي. دا تقریبا په اکثرو کلمو کې راځي. اوس مثال به طور مثال ضاربتون په دې په آخر کې تا متحرکه راغلې ده. و دا تا متحرکه هم د اسم له علامات څخه دی، خو دلته تنوین پکښې دی. که چیرې پر دې باندې الف لام داخل شي نو برته الف لام د اسم علامت دی، د هغه په ذریعه سره د اسم پیچان رالی. او که چیرې بیا موږ د دې اضافت وکړو، برته بیا د اضافت په وجه باندې بیا هم له اسم څخه نه ووتی. یعنی که چیرې د طالب دغه ضاربتون دا تا متحرکه علامت نه وي، د هغه به بغیر هم د اسم کېدلو پیچان و طالب ته کول کېدلی شي. اوس دا د میم زائد دغه د کلمې په شروع کې میم زائد راشي، نو لکه مجلسون. او دا غرنګه یا تصغیر راشي په کلمه کې لکه قریشون. اوس دلته تنوین په دې کې راغلی دی، په دې کې راغلی چې الف لام پر داخل کې بیا هغه خبره ده. پر دویم نمبر باندې موږ علامات د فعل وایو. علامات د فعل اول علامت دوی مبني بر فتحه ذکر کړی دي. مبني بر فتحه د ماضي اوله صيغه مبني بر فتحه ده، او آلته د فعل تعجب صيغه ما احسنه. نو ما احسن لا ما اضرب هغه مبني بر فتحه ده، خو هغه ته فعل تعجب خصوصي طور پر ویل کېږي، نو هغه د مبني بر فتحه له علامات څخه مستثنی دي. دویم نمبر تای ساکنه ده. تای ساکنه د فعل ماضي درېمه صيغه، ماضي معلوم وي که ماضي مجهول. څلورمه صيغه فعل ماضي معلوم وي که ماضي مجهولي، وایي دا مؤنثه غایبه. دا په ماضي معلوم کې دي. په ماضي معلوم کې درېیم قسم علامت ضمیر مرفوع متصل موږ ورته وایو، چې بعضې خلک دا د ضمیر په نامه سره یادوي. د ده په آخر کې به ضمیر راغلی. مثال لکه ضربا، ضربو، ضربته، ضربتما، ضربتم. دلته به طور مثال دوه پیش کړي دي. دا درې علامت ده. څلورم علامت له حروفیتین څخه به یو حرف راغلی. حروفیتین مشتزه دي، څلور دانې دي. یا د اول یعلمو، تا ده تنصرو، امزه ده احسبو، نون دی نمنعو. نو چې حرفیتین راشي بیا له حرفیتین سړی وپېژني، مضارع زده کړي. د مضارع له زده کړې بعد دا نور چې کوم افعال راځي، که جوازم پر داخل وي، که نواسب پر داخل وي، او که مثال حروف جوازم څخه لم پر داخل دی، حروف جوازم څخه ام پر داخل دی، له حروف جوازم څخه لما پر داخل دی، لام امر پر داخل دی، لا نهی پر داخل ده.
نو د دې له مخکې که چیرې دا لاینه یو دا زموږ نه زده نو د حرف عطین په ذریعه سره موږ د فعل پیچان کولی شو. نو دا هغه مرکزي بنیادي علامات دي د دې په ذریعه سره د فعل تقریبا بهترینه پیچان کول کېږي. بل امر حاضر معلوم دی اضرب د امر حاضر خو نو د اربع افعال مخصوص صيغې دي نو چونکې مخته د امر حاضر قانون را روان دی. فعل چې موږ ته وویلې چې موږ ابواب یایو د ابواب د زده کړې یو لویه ګټه دا ده چې طالب علم موږ ګرده بابونه په ویلي دي د امر حاضر د ټولو غبجاندلې دي نو دوی د امر حاضر پیچان په قرآن مجید کې په ډېره اساني سره کولی شي. په طور مثال لم تضرب که چیرې دا لم نه وي نو دا تضرب د حرف عطین راغلی دی په شروع کې دا خود د فعل د پیچان لپاره کافي دی. دغه رنګه لن تضربه دا څو د فعل علامات. دریم نمبر باندې د حرف علامات د حرف دپاره علامات نشته. حرف حروف مخصوصه کلمات دي چې هغه عربو متعینه کړي دي نو د هغو دپاره د زده کړې دپاره موږ دا طریقه کار اختیار کړی دی و طالبانو ته چې موږ د اسم فعل حرف علامات چې موږ ورپزنو نو د هغه دپاره بنیادي طور پر موږ یو څه شیان په طالبانو باندې ویایو. هغه دا دی چې تمام تر حروف په وپزنو، ضمایر په وپزنو او دغه رنګه اسماء اشارات دي، اسماء موصولات دي. نو دا نور چې کوم حروف غیر عامله دي یا حروف عامله دي دا څه چې راغلي دي دا ټول طالبان له نومیر څخه راواخلو نو دا و طالبانو ته ولیکو چې هغه د اوله ور زده کړي نو په قرآن مجید کې چې کوم وخت دی بیا اجرا ورسره کوو د اسم فعل حرف د علاماتو اجرا ورسره کول کېږي. د طالب دپاره په هغه کې بنیادي اساني دا موجوده وي چې اسماء اشاره راشي، مثال هؤلاء لهذا الذین راشي نو دی په هغه کې د اسم د فعل د حرف علامات نه ګوري بس دا د تلاوله معلوم دي چې دا متعینه اسم دی د دې دپاره د علامات ضرورت نشته. دا هغه رنګه دا نور حروف دي نو د دپاره په قرآن مجید کې بنیادي طور پر دغه حروف دا مشکل نه جوړوي چې په دغه کې د اسم ورته ویایمه که نه ورته ویایمه. مثال لکه علا اوس علا که بنیادي طور پر موږ دا وګورو چې په دې کې آخر کې الف مکسوره هم یو قسم طالب دا ویایي چې الف مکسوره په آخر کې چې الف راغلی نو دغه کې الف مکسوره راغلی دی نو چې الا موږ په وپزنو یا الا موږ په وپزنو چې دا له حروف څخه دی نو دی بیا د الف مکسوره علامت په دې کې نه ګوري نو دته په شروع کې معلوم شي چې دا حرف دی. نو دا زموږ د نن دغه سبق دا د اسم د فعل او د حرف د علاماتو متعلق موږ وویلی نو موږ تی ته وختي هم درخواست کړی وو چې که تی چیرې تمام تر ابواب ور د ګردان په طور زده کړي بیا له هغه باید د صیغې په توګه زده کړي بیا د هغه اوزان وباسي له اوزانه بعد نو بیا دغه مرحله چې د اسم فعل حرف پیچان وي یا د صیغه مخته موږ 6 اقسام ویایو 7 اقسام ویایو حروف اصلي حروف زائد پیچان کوو دغه رنګه مخته قوانین ویایو نو د طالب علم دپاره په دې کې ډېره اساني بالکل ذره برابر مشکل نه وي. او موږ ته ویلي وو چې موږ طالبانو ته د قوانینو اجرا درسره کول یا نه د هغه بنیادي وجه دا ده چې طالبان په دغه د ابواب په زده کړه سره دوی ته په صرف کې دومره ښه ملکه حاصله شي چې دغه د قانون ویایو له قانونه بعد دغه قانون کې داسې اجرا دوی خود به خوده کولی شي. موږ خالي صیغې ورکړو چې صیغې سار چې کوو د صیغو په چکېدو کې که یوه ونیمه غلطي راغلي په هغه غلطي اصلاح د صیغو په دوران کې کوو باقاعده اجرا موږ تر اوسه پورې نه ده کړې. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.